ګرانو کتونکو تاسو ټولو مسلمانانو ته چې د دنیا په هر ګوټ کې یې غټ اخترم ډېر ډېر مبارک شه. خاص کر زه هغه مسافرو ته چې د ملک نه د کور نه بهر دي، په مسافرۍ باندې دي، په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي، په نور ممالک کې دي، هغوی ته هم دا غټ اختر ډېره ډېره مبارکي ورکوم. مسافرو ته سپیشل مې په دې باندې وویلې چې مسافر هم خپلو کورونو پسې، خپلو بچو پسې، خپلو کشرانو پسې خفه کېږي، خو چې دلته د هغوی کم والدین وي، د هغوی کم فیملي دي، روڼې دي، هغوی هم خپلو مسافرو کشرانو او بچو پسې خفه کېږي. دا غټ اختر د خوشحالو اختر دی. خپلو همسایو سره، خپلو دوستانو سره، خپلو ملګرو سره ښه په خوشحالۍ باندې تیر کوي. زه هغه کتونکو ته چې کوم ما سپورټ کوي، ما ګوري، ما اوري، او بالکل د هغوی دپاره هم زه خصوصي دعاګانې کوم. هغوی ته هم زما خواست دی چې موږ ته هم دې سپیشل او خصوصي دعاګانې وکړي. په اخره کې به زه هم دومره ووایم چې کم مشران یا کشران د دې دنیا نه تللي دي، فاني شوي دي، هغوی دې الله تعالی درجات بلند کړي، الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي. موږ خپل هم نن ډېر افسوس کوو چې زموږ مور پلار مړه دي، په دې وخت، په دې موقع، په دې خوشحالۍ، په دې اختر کې موږ سره نشته دی. داسې به ډېر خلک وي او چې د کومو خلکو ژوندي دي، الله تعالی دې هغوی له ډېر ژوند او ډېر صحت ورکړي. بیا زه په اخره کې تاسو ټولو کتونکو ته وایم چې ستاسو د غټ اختر ډېر ډېر مبارک شي، په خوشحالو او په خندا یې تیر کړئ.